معه کې هغه خلک چې کوم نوح علیه السلام سره پښتې کې موجود خپل د نوح علیه السلام دغه جګر کنعان نوح علیه السلام ته چې راوځه ما سره یعنی غږ بشي هغه چې نه چې طوفان راشي زما ورته وخیږم زما څنګه راکې چې کله هر طرف نه طوفان نوم شروع شو او دغه زوی د نوح علیه السلام په لیدو باندې شو دوی کته نوح علیه السلام چې خپل اولاد ډوبېږي لګیا دی ونادى نوح رب اواز یې وکړ رب یا ربي ان ابني من اهلي ازما رب دغه زوی دی زما د جګر ټوکړه دی زما اهل دی وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين بشک استا وعده رښتینی ده او ته د ټولو فیصله کوونکو نه لوی فیصله کوونکی ذات دی الله رب کائنات فرمایي چې یا نوح انه ليس من اهلك اے نوح علیه السلام دا ستا اهل نه دی انه عمل غیر صالح بشک دا عمل هغه چې نیک نه دی ستا اهل ستا اولاد هغه دی چې هغه د ستا د منصب او ستا د منصب رسالت تصدیق کوونکی وي او د الله دوست وي د الله دشمن وي فلا تسالني ما ليس لك به علم زما محبوب پیغمبر ته په بارے کې د هغه څه په بارے کې تعالی علم نه ما سوال مکوه اني اعذك ان تكون من الجاهلين سخت به بلوش نوح علیه السلام ته نوح علیه السلام پس دا غینه رجوع فرمای او پته ولګیدو چې د پیغمبر اولاد اهل هغه څوک دي چې هغه د پیغمبر په نقش قدم باندې روان یو سړی د زمانه د پیغمبر انتهایی قریبي رشتہ دار خو دا په دین باندې نه وي دا په شریعت باندې نه وي دا په طریقه باندې روان دي نو دا غیر رشتہ داری دا قرب او دا تعلق او دا نسب د چا لپاره کافي نه دی ځکه دین اسلام په شریعت مطهره کې دا نشته چې تاسو د کوم خاندان سره د کوم قبيله سره د کوم برادری سره تعلق ساتي بلکې شریعت مطهره کې الله رب العالمین تقوا او پرهیزګاری ته ګوري چا په سر کې تقوا لري ځکه الله رب کائنات فرمایي تاسو ان خلقناكم من نفس واحده تاسو ما پیدا کړی د یو نفس او بیا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مختلف قومونه قبيله مثال جوړ کړی په سر تعارف شي دا فن کې د کوم قبيله دي د کوم علاقې سره تعارف لپاره به فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کې د ټول نه لوی عزت ولا انسان هغه چې پچا کې تقوا لري نو اسلام کې عزت وقار او دا شان چې د بلندۍ ذریعہ او د عزت ذریعہ هغه خاندان قوم نسب او حسب دا نه دی بلکې تقوا ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله رب کائنات دا ګوري چې د کوم انسان په ځل کې څومره تقوا ده څومره خوف خدا دی څومره الله یاد ده چې د چا په ځل کې څومره زیات نه زیات الله یاد وي د الله رب العالمین په رحمت هغه زیات تقوا ولا هغه زیات عزت ولا دی اگر چې هغه د حبشي نسل غلام ولید چې کله امام وروړي د قریش هغه لوی سرداران شاته پاتې شو هغه حضرت بلال حبشي رضی الله عنه چې ګرځي د مکې په کوڅو کې دغه د قدمونو احاطه اواز د جنت وري او خانه کعبه ته برو خو په چت باندې درې آزاد کی مؤذن رسول جو اطول الناس اعناق يوم القيامه ورز القيامت ټول نبي عزت ولا خلق المؤذنين دا دوه چته مرتبه ملاوي کې دا تقوا د وجه ملاوي دا حسب نسب د خاندان او د قوم او د عهدي او د منصب د وجه بلکې ان اکرمکم عند الله اتقاکم نو هغه نسبی رشتہ د دیني رشتہ د جګر رشتہ د نبی صلی الله علیه وسلم زوی بچنه پېښ الله رب کائنات فرمایي فلا تسالني ما ليس لك به علم دا انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح دا استاهل لري استا اولاد نسبن استا اولاد او استاد منصب دا چې وارث لري ځکه دا عمل چې غیر صالح نو الله تبارک وتعالى فرمایي فانظر كيف كان عاقبه المنذرين وګوره انجام څنګه شو خلک چې کوم یې راولې شو دوی ویل انجام څنګه شو طوفان نو کې هلاک شو او پس دا غین الله تبارک وتعالى فرمایي چې نو پیغمبرانو راولګلو او چې چا د انبیاء کرامو تکذیب کړو کذالک نبأ ولا قلوب المعتدين موږ دا د حد نه تر خلکو په زموږ باندې مهر